یو طرف ته خو پاکستان تر اوسه د چیمپئن ټرافي 2025 د پاره سکواډ نه دی اناونس کړی، خو چې کم یو پټ سکواډ هغه آی سی سی ته لیږلی دی، نو هغې کې دوه نومونه داسې دي چې هغه به اوس بدلیږي. دوه کلاډیان به ډراپ کیږي او دوه نورو کلاډیانو ته به موقع ورکړل کیږي. کم کلاډیان دي عامر جمال او عثمان خان د پاکستان په سکواډ کې شاملېدو والا دي. کومه چې د چیمپئن ټرافي سکواډ وي د پاکستان په هغې کې عامر جمال او عثمان خان شاملوي. ور کم دوه کلاډیان ترې ډراپ کوي، دوه کلاډیان چې کم ډراپ کیږي، یو عرفان خان یازی دی او یو سفیان مقیم دی. دا دواړه کلاډیان به ډراپ کیږي او دوی په ځای به عامر جمال او عثمان خان ان کیږي. ګوره عرفان خان یازی چې کم دی میډل اډر بیټسمین دی او سفیان مقیم سپینر بالر دی. نو سپینر بالر په ځای عثمان خان یا عامر جمال ان کیږي، چې عامر جمال یو ښه آلراونډر دی، ښه بیټینګ هم کوي، ښه بالینګ هم کوي. خو دیزی کې د عامر جمال ان کېدل یا د عثمان خان ان کېدل سفیان مقیم او عرفان خان یازی سره مکمل سراسر ناانصافي ده، مکمل زیاتې دی. دغه علاوه امام الحق او شاداب خان خو کمپلیټلی اګنور دي، دغه خو بيخيره سو خبره نه کوي. وګورو به چې کله پاکستان سکواډ اناونس کی کم کلاډیان پکې کم ان دي کم اوټ دي، خبراتلون کې ټایم کې پته لګي. خو پاکستان تر اوسه پورې د خپل سیاسي حالاتو په وجه باندې او د میډیا په وجه باندې خپل سکواډ پبلکلی نه دی اناونس کړي.